چې د هغې حمل نه وي، هغه زنانه چې د هغې اولاد نه وي، که دا د 15 کالو نه وي، که دا د 10 کالو نه وي، که دا وړه مسلې، که دا غټه مسلې، که دا د جادو نه وي، که دا یا د جناتو مسلې، که دا یا جسماني مسلې. یو هغه زنانه چې د هغې حمل خو وي خو حمل یې ضایع کېږي په 5مه میاشت، په 6مه میاشت، یا داسې کله کله یو ټایم میاشت نیمه پاتې شي هم ضایع کېږي، یا کله کله موږ ته داسې خلک ووایي دم له موږ له راشي موږ ته ووایي چې د هغې په میاشت او په 2مه میاشت باندې حمل ضایع کېږي. او کله کله د یو زنانه اولاد خو کېږي خو ټولې جینکۍ وي. نو انشاءالله د دې له زه دا وظایف ښیم، یو تعویض دی هغه تاسو په دې ځان پوه کړئ او دا وظایف تاسو کې انشاءالله العزیز که د کومې زنانې حمل ضایع کېږي بیا به حمل نه ضایع کېږي، د کومې زنانې بیخي حمل وي به انشاءالله وشي، او کومې زنانه اولاد خو شته خو هلکان نه دي ټولې جینکۍ دي. نو انشاءالله العزیز دې کې زه یو تعویض ښیم هغه تاسو استعمال کړئ، د الله جل جلاله په فضل الله به فضل وکړي انشاءالله. یو هغه زنانه چې د هغې حمل بیخي نه وي، ودونه یې شوي وي، که دا د سړي مسلې که د زنانه مسلې، نو دا وظایف دي په دې کې او څه اشیا پې دمول دي. نو چې هغه خلک چې د هغې بیخي اولاد نه وي، نو هغه سړي کې مسلې که زنانه کې مسلې، خو تاسو به 41 عدد لونګ، 41 عدد دا به یو سیټ ته کېدی، بیا به 41 عدد لونګ، 41 عدد مرچ دا به بل سیټ ته کېدی، او 41 وړې وړې پاڼې به سپینې کټ کړئ، 41 سړي له کټ کړئ، 41 به زنانه له کټ کړئ. اول به 41 عدد لونګ او مرچ دا به سړي له دم کوي، خو څنګه به یې دم کوي دا وي. اول به بسم الله ووایي، بسم الله نه پس په دې یو لونګو باندې تاسو اول به بسم الله ووایي، بسم الله نه پس په دې یو لونګ او یو مرچ باندې به تاسو والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون دا به په یو دانه باندې ووایي، یعنی 41 عدد لونګ دی، 41 ځل به پې دا آیت ووایي، بیا 41 عدد مرچ دی، 41 ځل به پې دا آیت ووایي، دا به سړي له بیل کوي. زنانه له به بیا دی پسې دا بل آیت دی والارض فرشناها فنعم الماهدون دا به 41 ځل ووایي، په هغه لونګو به یې شف کې 41 ځل به بیا ووایي، په هغه مرچو به یې شف کې. دا که ځان له ځان له دا نه بیلې که یو ځای بیلې ستاسو خوښه ده. او همدغه آیت والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون دا به په یو کاغذ باندې ولیکئ سړي له 41 عدد تعویضات ساختونه به ترې جوړ کړئ، او 41 عدد تعویضونه به زنانه له جوړ کړي، یعنی دا دویم آیت چې کوم دی دا به زنانه له ولیکي. د دې ساختونو استعمال به څنګه د ماسخوتن د لمونځ نه پس چې کله تاسو سملاستئ نو دې نه به یو ساخ په اوبو کې واچوئ، سړی به خپل ساخ توس کړي او زنانه به خپل ساخ توس کړي، بیا به یو 10-20 منټه بس د مرچو نه او د لونګو نه یو دانه سړی خولې ته واچوي، یو دانه به ترې زنانه خولې ته واچوي. نو انشاءالله العزیز دې چې څونه دا استعمالوي نو د دې دا بې اولادۍ مسله به ختمېږي، که دا د جادو د وجې نه، که دا د جسماني مسلې د وجې نه. یو هغه زنانه چې د هغې حمل ضایع کېږي، حمل خو کېږي خو میاشت پس 2 میاشتې پس زیات خلک موږ له داسې علاج له راشي موږ دلته علاج کوو چې د هغې دا مسله نو که دا د جادو د وجې نه، که دا د جناتو د وجې نه، که دا جسماني د وجې نه، انشاءالله دا مسله به ختمېږي. هغه دا ده دا اولنی تعویض چې دی تاسې وینئ، دا اولنی تعویض دی، دا به ولیکئ په یو پاڼه باندې، دا به زنانه استعمالوي، بیا به د هغې نه پس دا چې استعمال کړي دا به 3 دن به دا استعمال کړي، بیا به دا لاندې تعویض ولیکئ، دا به اوبو کې واچوي، بیا به دا استعمالي د دې اوبه بس کړي، اوبه چې کوم ټایم کې څښلی دی ښه ده، بیا دې پسې دا لاندې کوم دا تعویض چې دا به تاسو لیکئ نو دا به دې استعمالي، او په یو پاڼه باندې به تاسو دا آیت ولیکئ، بسم الله به ولیکئ، بسم الله نه پس به تاسو ولیکئ لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور، دا لاندې مکمل تعویض دی، دا به ولیکئ. دا چې تاسو کله ولیکئ دې پسې به بیا تاسو په پاڼه باندې دا بل تعویض ولیکئ، هغه دا د دې نه لاندې بسم الله به ولیکئ، بسم الله نه پس به تاسو ولیکئ، هغه دا ده چې کله تاسو دا تعویض ولیکو دې پسې به بیا لاندې داسې یو لین ووهئ، هغې نه پس بسم الله ولیکئ، بسم الله نه پس به بیا تاسو ولیکئ وان کل نفس لما علیها حافظ فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، دا به لاندې ولیکئ، دې پسې به بیا ولیکئ اللهم احفظ
حمل هذا المرأة من جميع الآفات بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. بیا به دې پسې ولیکئ آمین آمین آمین، دا به ولیکئ. نو انشاءالله العزیز دا چې تاسو کله ولیکئ دې نه به تعویض دغه اولنی اول دویم دریم تعویض چې دی دا سکلو له او دا بل تعویض چې کوم دی پسې مو ولي دا به دې نه به یو تعویض جوړ کړي، دا به په یو کپړه کې وتړي او کپړې نه پس بیا به پلاستیک کې بند کړي، پلاستیک نه پس به ګلابي چمړه کې بند کړي او په ملا باندې به وتړي. یو بل دا ده چې او هغه خلک چې د هغې بیخي حمل وي نه نو هغې دې دا تعویض ولیکي ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. دا آیت په یو پاڼه باندې ولیکي، دا د مصدن استعمالي او استعمال د دې چې کوم ټیم کې دی نو بس کلی شي هغه د دې خوښه ده او اووه ساخته به ولیکي، یو ساخت به 3 دین استعمالي. هغه زنانه چې د هغې حمل په حمل وي او وخت ټیم مکمل شوی وي خو ماشوم کېږي نه، نو که دې ته طبیب ویلی وي چې اپریشن مه کوئ یا دې مخکې اپریشن یې کړی وي نو انشاءالله العزیز زه دا یو څو تعویضه ښیم، دا تاسو استعمال کړئ. په دې کې څه وظایف دي انشاءالله العزیز ماشوم به په اسانۍ باندې وشي او د اپریشن نه به الله جل جلاله تاسو بچ کړي. یو چې کوم زنانه حمل وخت مکمل شوي وي نو هغې دې او دا تعویض ولیکي. پهله به ولیکي بسم الله، بسم الله نه پس اذا السماء انشقت دا آیت په ولیکي مکمل، بیا به اذا السماء انشقت دا آیت چې مکمل ولیکو دې پسې هغې حمل په بطن باندې وي او د حمل ټیم یې مکمل شوي خو ماشوم کېږي نه، نو د ولادت اسانتیا له دې دا تعویض استعمال کړي او دا وظایف انشاءالله العزیز الله جل جلاله به د اپریشن نه بچ کړي او ماشوم به په اسانه باندې وشي. الله جل جلاله به ماشوم د تکالیفو نه بچ کړي. اول دا دی چې تاسو به د سوره انشقاق دا یو څو آیتونه دي دا به ولیکئ او دې نه پس به ولیکئ لاندې اللهم یا مخلص النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس يا عليم يا قدير خلص فلانة. خو د دې فلانتن پسې به د دې زنانې او د دې د والدینو ولیکئ، هغې پسې به بیا تاسو ولیکئ مما في بطنه من ولدها خلاصا في عافية انك انت ارحم الراحمين، دا به ولیکئ. یعنی د دې فلانتن په ځای چې تاسو کله لیکئ د دې فلانتن په ځای به تاسو د دې زنانې نوم لیکئ. ټیک شوله؟ دا دی. بل دا تاسو به په سپینه یو څو اووه ساخته به جوړ کړي او په یو ساخت باندې به تاسو ولیکئ والقت تاسو به اووه ساخته جوړ کړئ او په هغې باندې به بسم الله ولیکئ، بسم الله نه پس به پې ولیکئ والقت ما فیها وتخلت واذنت لربها وحقت. دا به اووه ساخته جوړ کړئ او د ولادت په ټیم کې به پې یو ساخت کوئ او یولس به دا آیت دغسې اشیا باندې دم کړئ چې څه اشیا دغه ټیم کې دی له ښه استعمالولو له خوړلو څکلو له نو هغه به پې تاسو استعمالوئ. انشاءالله العزیز ولادت پې په اسانه باندې وشي او ماشوم به هم الله د تکلیفونو نه بچ کړي.